السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر عزتمند او قدرمند مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به یې. الله جل شانه همیشه د فاره خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی د تمام مسلمانانو تمام حاجات د خپلو خزانو نه پوره کړي او تمام بیمارانو نه د الله جل شانه کامل صحت ورکړي. او کم مسافر رونه یا کم مسافر خویندې چې هغه په بهر ملک کې ژوند کوي، که هغه په امریکا کې ژوند کوي، یو اس ای کې یا یو کې لندن کې ژوند کوي یا سعودي عرب کې کوي، دوبۍ، قطر، فرانس کې کوي، الله تعالی دغه مسافرانو رونو خویندو له ډېر عزتونه، ډېر خوشحالۍ ورکي، ډېرې کامیابۍ دی الله جل شانه ورکي. الله تعالی د دوی په مال او په صحت او په کاروبار کې ډېر برکات واچي. ګوره مسلمانان د هر چا په کور کې څه ناڅه مسافر شته، که په پاکستان کې وي او که په بهر ملک کې وي، یا کم خلک مسلمانان مسافر زموږ ویډیو ګوري، الله تعالی د هغوی له ډېرې خوشحالۍ ورکي، کامیابۍ دې ورکي او الله تعالی د دوی نه رضا شي او الله تعالی د دوی تمام مسایل او بیماری ختمې کړي. زموږ زړه مسافرو سره درد کوي او د مسافرو خلکو په زړه کې زموږ په زړه کې د هغوی محبت پروت دی. الله تعالی دې ورته ډېر اجرونه او ډېر خیرونه ورکي. مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی اسانه ده. څنګه چې تاسو ته په تمنیل کې ښکاري، دقه زمونږ وظیفه ده. المعطي هو الله، المعطي هو الله. دا د الله تعالی نومونه دي چې الله تعالی په دې سره هر ناممکن حاجت او هر پریشانی الله جل شانه دفع کوي. علماء په دې ډېر زیات تحقیق کړی دی، په دې کې ډېر زیاتې فایدې او خبرې بیان کړي دي. لہذا کم انسان ته چې حاجت پیښ شي یا کم انسان بیمار وي یا کم انسان هغه ته راحت نشته دی، سکون ته نشته، په زندګۍ کې خوشحالۍ نشته دی، بیمارو دی په مخه باندې راغستی دی، د الله تعالی د سیړه په ده باندې امتحانات دي. لہذا دا وظیفه تاسو ځان دپاره شروع کئ. ورځ کې صرف یو ځل الله تعالی به ستاسو ته کامل صحت هم درکړي، کامله بزرګي هم درکړي او کامل یقین او کامل ایمان سره به د دنیا تمام مشکلات الله تعالی ستاسو ختم کړي. ګوره چې زما ستاسو د الله تعالی په ذات باندې یقین جوړ شي مسلمانانو، زمونږ د وجود، زمونږ د زړه چې په دې کې د الله تعالی وحدانیت، د الله تعالی محبت راشي. ځکه چې ګوره هر سړی څه ناڅه غرض دپاره انسان سره محبت ساتي. کو بچی د خپل پلار سره په څه عوض او په څه احسان محبت ساتي، دغه رنګې کو بیبي د خپل خاوند سره محبت ساتي، په څه وجه باندې ساتي. هر انسان د بل انسان سره محبت په څه وجه باندې ساتي. تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ. لیکن رب العالمین داسې یو خالق ذات دی چې هغه بغیر عوضه، بغیر د څه لالجه، بغیر د څه معاوضې الله تعالی ما تاسو سره محبت کوي او کامل محبت کوي او د یو میندو نه سیوا کوي. لہذا چې دا وظیفه ما تاسو په محبت او په عشق باندې وکړو، د الله تعالی د رضا دپاره وکړو او د الله تعالی په منشا باندې وکړو. صحیح شوه؟ مسلمانانو ورونو، انتهایی اسانه ده، طریقه کار هم درته ښیم، څه وخت کې به کې هغه هم درته ښیم، تاسو ما سره غوږ شئ. المعطي هو الله. صحیح شوه که نه؟ اوس که یو انسان دی هغه ته د روزۍ تنګي ده، یعنې رزق فراخه نه دی، هغه ته لومبی دا درخواست دی مسلمانانو چې 5 وخته به دی لمونځ کوي دې وظیفې سره. کم انسان په رزق کې فراخي غواړي، تمام مسایل ختمول غواړي، مونځ به د سره نه قضا کوي. لومبۍ خبره پکې دا شوه. صحیح شوه؟ نو دله به الله تعالی د ده په رزق کې به الله تعالی دومره وسعت راولي، فراخي به راولي، کامیابي به راولي، نعمتونه به راولي، خوشحالي به راولي، سرسب او شاداب به کې الله تعالی دغه انسان کم چې 5 وخته مونځ کې ورسره دا وظیفه کوي. صحیح شوه؟ نو دله پکار دی چې پابندۍ سره دا وظیفه که د جمعې په ورځې کوي
خو بهتره خبره ده د جمعې په ورځ بهتره خبره ده چې یو انسان یې وکړي که د جمعې په ورځ یې نشي کولی نو هر وخت یې کولی شي لهذا د جمعې د مانځه نه پس په حالت په تشهد باندې انسان چې کینی که نه په قبلې ته به یې مخ کړی وي او ښکلی به ناست وي نه به ښی سیټ ته ګوري او نه به ګس سیټ ته ګوري نه به شاته ګوري صرف قبلې ته به یې مخ وي سینه به یې قبلې ته وي او صرف اویا فیرې به دا نوم ووایي المعطي هو الله المعطي هو الله. اوس کو یو انسان دی هغه وایي چې زه جمعې په ورځ نشم کولی جمعې ته ډېرې ورځې دي نو هغه له پکار دی چې د هر ماسپښین نه پس کله چې دی د مانځه نه فارغه شي نو قبلې ته به مخکې او اووه فیرې به مخکې درود شریف ووایي او اووه فیرې به وروسته درود شریف ووایي او په منځ کې به صرف اویا فیرې المعطي هو الله المعطي هو الله د هغې نفس د خپل حاجت او د خپل مقصد دپاره دعا وغواړي الله تعالی به د حاجت او مقصد پوره کړي. هغې سره سره مسلمانانو صدقه لږه ورکوي د خپل بیمارۍ دپاره. ګوره اشرف علي تنوي رحمت الله علیه واقعا نقل کوي یو رئیس یو مالدار انسان انتهایی کنه کله چې بری صغیر پاکستان او هندوستان یو ځای یو مالدار سړی هغه چې به کله هم بیمار شو نو خپل غلام یا خپل نوکر له به پیسې ورکړي چې ورشه ته دا چیټ واخله او ماته چې کوم دا طبیب دا دوایي لیکلې ده نو د دې دوایي قیمت معلوم که چې کله به طبیب دکاندار له لاړې ډاکټر له هغه به بازار ته لاړې دوایي قیمت چې به یعنی معلوم کو نو هغه رئیس مالدار سړی به هغه عمره پیسې د دوایي چې څونه پیسې به کېدې هغه به یې راواغېستې په فقیرانو او په غریبانانو به تقسیم کړي نو الله تعالی به هغه ته شفا ورکړه. خپل مزدور ته به وي چې دا زما دپاره شفا ده. لهذا د خپلو بیمارو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره او د سخت مرګ نه د بچ کېدو دپاره د قبر عذاب نه د سختۍ نه بچ کېدو دپاره دغه رنګ د جهنم د سختۍ د بچ کېدو نه دپاره د خپل حاجاتو د پوره کېدو دپاره انشاءالله تاسو کم از کم صدقه وکئ او هی غریب مولا طالب سره یې وکئ کم چې ډېر زیات خواري ځکه چې په دې زمانه کې د ټولو نه غریبانان خلک مولیان دي مولیانو طبقه ده قاریانو طبقه ده مدارس دي نو لهذا چې دوی سره تاسو همدردي وکئ دغه صدقه وکئ نو په یو خو په ښه ځای کې ولګېده یو په دغې باندې عالم او حافظ جوړ شي د یو ملا فی امداد وشي نو دغې دپاره به الله تعالی په تاسو ټولې اسانۍ انشاءالله راولي ځکه الله تعالی فرمایي تاسو زما مخلوق رحم وکئ زه په تاسو باندې رحم وکړم انشاءالله دې وظیفې سره سره چې لږه صدقه څه نه څه د الله تعالی د رضا دپاره د خپلو حاجاتو مقاصد دپاره وکړو. الله تعالی همیشه دپاره خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. موږ له اجازت راکړه انشاءالله را روانه ویډیو کې ملاقات کیږي. د لوی الله په امان.